بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد ولی دی. زما تعلق د خانزوی دی. زه د ګورنمنټ های سکول خانزوی کې به حیثیت سینیر ساینس ټیچر خپل خدمات له 2018 څخه ترسره کوم. زما شل کال چې دی هغه ګورنمنټ سرویس دی. کمی بیشي راځي خامخا چې کوم دی په ډیټا او په الفاظو په خبرو کمی بیشي، مګر دغه حقایق چې کوم دي که یو غلطي وه زه هر جرمانې ته تیار یم. که به زه دا وي چې ما له چا سره اناد وي، له ما چا سره ضد وي، پر ما د الله تعالی غضب و نالت وي، زه صرف د سکول د دفاع دا کوم چې استادانو په حواله د کمۍ په حواله باندې زه ګایږم، دا چې دی دا زما قریبان دي، زما دوستان دي. که به زه د سره زوی د اناد لرم، پر ما د خدای غضب و نالت وي. کې اول پیغام دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یایي من دعا الی العصبیة فلیس منا. کوم څوک چې تعصب او قوم پرستی او دا نور شیان له څوک راغواړي چې هغه د نفرت پرستی و د سبب جوړېږي، وایي دا له موږ نه دی. دویمه خبره دا ده چې به یې پوه شوې ګایي چې یو چا دارنګه د تعصب خبره زړه پیلاو کړي چې دغه زوی څوک لري، نو په قرآن په حدیث کې دغه د زوی سیستم نشته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقینو سردار کله چې هغه دا خبره وکړه چې زموږ انصار او دا د دوی مهاجرین، نو دوی په خپل آپس کې دننه هغه جګړه و دا سره شروع شوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبر شو، بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې کوم څوک چې تعصب لره یو څوک راغواړي دا له موږ نه دی. په دې بنیاد باندې چې باید دغه د قومیت ناره کول، د خاندان ناره کول، دا ناروا ده. دغه تر ډیر کسانو لکه د قرآن پاک آیات دی الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کړاستئ ډیر خلکو، یعنی ډیر خلک وي موږ په کور کې دونه ډیر خلک، موږ په خاندان کې دونه ډیر خلک، دغه خلکو ته یو اعتبار نشته. موږ ته ګرځي هغه سرونه یو او په کلمه کې دننه شي دغه شی نشته، نه خاندان سته او نه نور د سیستم سته چې په هغه په وجه باندې انسان چې دی هغه تر سره پورې ورسېږي. ځکه الله پاک موږ ته وایي چې او دویمه خبره دا ده چې دا کوم چې د قرآن پاک آیت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بېشکه په دې کې عزتمند د الله تعالی په نزد هغه دي چې کوم څوک په دې کې د الله تعالی څخه ویری شي. نو په دغه حواله باندې مولوي ظاهر صاحب او قاری محمد صاحب مرحوم او مولوي القیم صاحب مرحوم، مولانا نصر الله صاحب د جنت والا، دا ګرد زموږ د علاقې یو مشر راوغوښتل چې تی راسې موږ پانیستوب جوړو. نو بیا په دغه مابین کې زموږ پلار یا مولوي ظاهر صاحب دا جواب ورکړ چې دا پانیستوب زه جوړولی نشم، که چیرې زه نن پانیستوب جوړ کړم سبا بل یو چې هغه یې سخیلتوب جوړوي، بل یو میترزیتوب جوړوي، بل یو چې هغه یو سید به ځان ته زه سید یم، بل به ځان ته دا یو زه فلانه یم زه فلانه یم. نو په دغه حواله باندې به بیا ګرځي یو بل سره وجنګېږي. او د دغه دپاره زموږ ټول چې هغه مسلمانان یو او بیا ګرځي چې دلې په یوه علاقه کې دننه سره پراته یو، که چیرې د غرو والا دي هم مسلمانان دي هم زموږ وروڼه دي، انما المؤمنون اخوة، بېشکه مسلمانان په خپل آپس کې سرونه دي. فاصلحوا بین اخویکم، د خپل وروڼو مابین کې هغه ته فیصله وکړي، ته صلح وکړي. هغه صلح چې د صلح دا ده چې هلکه دا کوم څوک که هغه په علاقه کې دننه هر زوی ده دا په خپل آپس کې سره وروڼه دي، کوم چا چې د زوی په حواله باندې خبره کړې ده دا یې ناجایزه کړې ده، باید دا سړی هغه خبره واپس واخلي. اخري مو دا خبره ده. واخر دعوانا الحمدلله. ملطاهر صاحب د ځوانانو دپاره مې پیغام ورکړه چې د ځوانانو رهنمایي وشي چې د تعصب پیلاو نشي او د خاندانو په مابین کې نفرت نشي جوړ. نو پیغام د ځوانانو دپاره مې خبره خالي وکړه. ګوره د خاندانو په مابین کې چې کوم چا نفرت زړه پیلاو کړي دي دا اکثره هغه دي چې هغه وځان ته د پلار او د نیکه په حواله باندې خبرې کوي چې یو سړی مثال فرض کړه زه ملک یم، یو سړی زه فلانه یم زه فلانه یم، او زموږ استاد به ګپه کوله ولا اعوذ بالله من الګان والبان، مال دا ګان بان څه شی دي او چې په اخري کې ګانې پناه په خدای ګویا دا منه چې به یې هر څوک چې په خپل عمل باندې هغه جنت ته تللی شي. په دا کې چې دی نه د ملک زوی چې دی هغه د ملک په سترګه باندې جنت ته تللی شي او نه یو څوک چې هغه د پلار په سترګه جنت ته تللی شي. ځکه جنت ته ځم په خپل عمل باندې به ځم. نو په کار دا دی چې
چې موږ ته په خپل افس کې دننه سي هغه